د چا چې د قربانۍ ارادې وي نو د زیات ثواب حاصلولو دپاره په دې حکم شرعي باندې هم عمل وکړي. المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها مبارکه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په تاسو کې د چا هم د قربانۍ اراده وي نو د ذوالحجې د اولې ورځې نه واخله تر قربانۍ د 10 ذوالحجې پورې د دې د خپل بدن نه ویښتم نه لرې کوي، نوکونه دې هم نه لرې کوي. دا ورځې د الله جل جلاله د رحمت دي چې د ټول بدن ته د خدای پاک رحم شامل شي، او بل د حجاج کرامو سره مشابهت راشي. هغوی هم په حج کې د خپل بدن نه نوکونه ویښته نه لرې کوي، نو چې د هغوی د مشابهت د وجې نه دته زیات ثواب حاصل شي. دا یو فرضي عمل او یا واجب عمل نه دی، بلکې د احنافو په نسبت باندې یو مستحب عمل دی، او چې چا کټ کړو مکروه تنزیهی دي، څه حرام یا مکروه تحریمي نه دي، البته زیات ثواب پې میلاویږي. نو مونږ ټول د ثواب په طلب کې یو، نو په دغه شرعي حکم باندې چې چا عمل وکړو الله جل جلاله به ورته کامل ثواب ورکوي. الله جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو قرباني په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.